ما یادوم او مو کیسې کوم مولوي صاحب ته د خپلې مسالې کوم مولوي صاحب منګه پرېږده چې په لپو لپو یې وسکو ته غړپونه د سر کې کوم مولوي صاحب ستا شینخال او تورو زلفو کې څه کار دی ته خبرې د مکې کوم مولوي صاحب زه تپوس د میخانې چې کوم پاګل یم ته تپوس د مدرسې کوم مولوي صاحب ستا د عشق په ټپو کې هېڅ کار نشته عربۍ کې زمزمې کوم مولوي صاحب دا نظم ځینې شاعرانو ته ډالۍ دی د نظم عنوان دی غندنه ای د مرتدي او خیرنې عقیدې وګړو ای د مرتدي او خیرنې عقیدې وګړو د بتکدې وګړو ای د میکدې وګړو تاسو لګیا یې په ملا پسې بدرد وایې تاسو وارث د انبیا پسې بدرد وایې تاسو را پاسې جهادونو ته فساد وایې هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې مننه تاسو را پاسې جهادونو ته فساد وایې هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې تاسو دا لوی لوی عذابونه هم یو ټوقه ګڼئ تاسو برزخ او دوزخونه هم یو ټوقه ګڼئ تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ چې قلم پورته کړئ نو بیا خدای نه ګیلي هم کوئ تاسو د خدای په شتونولۍ هم د شکونو ښکار یې ځکه چې تاسو د ملحد سوچونو ښکار یې ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب منبر نه غوره مننه ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب منبر نه غوره ګڼئ تاسو په شعر کې چې ملا ته شرابي ووایې ځان ته صوفي ووایې ځان ته فلسفي ووایې په دې کفري لیکونو خو بیخه در کوي څونه پوهان دي چې لقب د فلسفي در کوي خو مونږ پوهه دا په هیڅ یو طریقه نه منو ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو ځکه خو مونږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده مننه ځکه چې ستاسو هیڅ یو دین نشته مذهب نشته دی ستاسو د دې ډول لیکونو څه مطلب نشته دی ځکه همونږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده چې دا بربنډه نظریه درله بیخي ختموو دغه مرتده عقیده درله بیخي ختموو د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو رانه به نور سپکاوي هېڅکله د دین نه کوې رانه به نور د مدرسې جومات توهین نه کوي رانه به نوره په منبر پسې خندا نه کوي رانه غندنه دې نه پس په د مولا نه کوي رانه به نوره په منبر پسې خندا نه کوي رانه غندنه دې نه پس په د مولا نه کوي رانه غندنه دې نه پس په د مولا نه کوي مننه ډېره مننه وکړه